الله چې تاسو نه سوالات وشو کوم سبقونه ما درکړي هغه به تاسو تکرار کړي او زه به نن په هغې کې درنه سوالات کوم. خو نن یعنې مونږ کوم سبق ویلی دی په جمله فعلیه کې فعل څنګه استعمالیږي، فعل به څنګه استعمالیږي. مونږ وی چې هر رقم فاعل چې راشي نو فعل به ورته واحد مذکر راوړي او په جنس کې به هم صرف تبدیلی کوي. که مؤنث وي نو به څلورمه صیغه راوړي، واحد مؤنث غیبه صیغه به راوړي، او کنی به واحد مؤنث واحد مذکر غیبه صیغه راوړي. اوس مونږ دا وایو چې جمله فعلیه کې صرف فاعل خو نه کنه، کله پکې مفعول هم وي. په جمله فعلیه کې و مفعول استعمال څنګه کوي؟ مفعول پیژنې؟ فعل کار دی، فاعل کار کوونکی دی، مفعول چای باندې چې کار شوی دی. اردو کې چې مونږ وایو چې لړکې نه پانی پی پیا، اردو کې چې وایو د دې معنا ده چې الک اوبه وڅښلې. نو په دې کې کم فعل دی؟ ما عربی زه پښتو کې خبرې کوم ته عربي وایي. دې کې اسکل فعل دی او پکې فاعل پکې څوک دی؟ چا اوبه څښلې؟ الک پکې زه پښتو وایه اردو ما وایه کنه. پښتو کې پښتانه کوه، پښتو وایه چې کله اردو. الک پکې الک اوبه څښلې دي، الک فاعل دی، څښل پکې فاعل دی کار دی، او اوبه پکې څه شي؟ مفعول دی. اوبه څه شي دي؟ مفعول دی، په اوبو کار شوی دی. اوبو نه بغیر خو فاعل څښل نشو کوی کنه، نه تمامي. اوس دغه مفعول استعمال چې پکې کوو د دې اعراب به څنګه یو، کم ځای به استعمالوو، دا زده که. په ټولو نه اوله قاعده دا زده که چې فعل جمله فعلیه کې اول نمبر راځي د فاعل ترتیب سره به ځای کنه، بیا نمبر پس څه وي؟ مفعول وي. یوه جمله ده چې هغه مفعول نه غواړي په فاعل باندې تمامه شي. لکه چې زه پښتو کې ووایم چې زاهد لاړو، زاهد ذهب زاهد، زاهد لاړو. د کې مفعول راغلی، دغه فعل چې په هغه مفعول نه غواړي هغې ته څه ویلی؟ فعل لازم. دا یاد بشي چې کم ځای کې مفعول نه وي راغله، صرف جمله په فعل جمله په فعل باندې تمامه شي، نو پوه شه چې دا فعل څه دی؟ فعل لازم دی. او چې کم ځای کې فعل په مفعول دی راوړه نه په جمله نه تمامېږي، یعنی په خبره باندې پوه شوی نه، پوهه دې نه راځي، نو هغه ځکه بیا څه شوي؟ هغې ته ویلی شي فعل متعدي. اوس دا دوه خبرې به یادې شوي که نه چې یادې. اوس مخکې به مونږ ووایو چې د مفعول به څنګه استعمالوو، ځکه چې فعل متعدي راشي نو خامخا مفعول غواړي. صحیح دی؟ ورسره په ضمن کې یوه بله خبره یاده ساته چې یو فعل دی متعدي، فعل متعدي، فعل متعدي، خو یو فعل وي چې هغه یو مفعول باندې تمام شي، هغې ته ویلی شي فعل متعدي. کله کله دوه مفعولین غواړي نو هغې ته ویلی شي المتعدي الى مفعولین، المتعدي الى مفعولین. عین آواز شي آواز تسنیه، یعنی داسې فعل متعدي چې دوه مفعولینو باندې تمامیږي. دا په زمینن کې مخکې به راشي که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دا ووایو چې مفعول به څنګه استعمالي، د فاعل نه به بعد راځي. چې څومره مونږ قاعدې وایو نو اکثر قاعدې دا دي چې قاعده کلي نه وي، بلکې اکثري وي. هغې څه مطلب دی؟ اول مې درته ښولي. قاعده کلي څه شوي؟ چې ټولو ته شامله وي. او قاعده یعنی اصولو قاعده ځنه داسې چې هغه اکثري وي، اکثرو ته شامله وي، خو بعض نه شامله، استثناء پکې وي. نو په دې کې استثناء شته را بشي چې فاعل مونږ ویلي مفعول به د فاعل نه بعد راځي، نو چېرته به راغلی مفعول مقدم به راغلی، نو هغې بیا مونږ جواب کوو چې دا ولې راغلی. بلکې تاسو ته مو جواب کړی دی چې حصر دا پر راځي یا نور څه وجې دي. حصر چې لکه ایاک نعبدو. د دې به نن هغه وکړو، د ترکیب به وکړو. الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبدو ترکیب به وکړو د تر هغې پورې د سوره فاتحې چې کم پاتې شوی. صحیح دی؟ اوس د مفعول په استعمال باندې پوه شوې چې په پوه شوې نو ته اوس ماته د اردو کې جمله زه وایم په هغې کې د عربۍ ترجمه راته وکړه.
څنګه به دا عربی ترجمه کوي؟ اول به سوچ پکې کوي چې فعل پکې کم دی، فعل به اول ولګای، بیا به سوچ پکې کوي چې فاعل پکې کم دی، بیا فاعل ولګای، مرفوع به راځي او مفعول چې دا منصوب راځي. دا قاعده موږ نه پاته. فاعل مرفوع وي او غ منصوب وي، فتحه پی زبر پی، او فاعل مرفوع یعنی پیش پہ راځي. صحیح ده. اوس په اول ته معلوم کی چې فعل څه شی ده، فعل به ولګای، فاعل به ولګای، مفعول به وي، جمله به پورا شي. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو وایا اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اول بس شی پکې پیدا کای، اول پکې فعل پکې شی ده پیدا کول، خلق، او خلق او فاعل پکې شی ده لفظ الله، الله خلق آهو خلق زمین، الله ارض، اردن ارضا دون پکې څنګه راولې؟ ولې غلط وای؟ خلق الله الارض منصوب دی کنه، خلق الله الارض. کومه جمع راځي کنه، دغه نسب وجر آت او وزن کومه وزن آتن آتن نه آت د چې دا هم نسب دی، زبر یې په جر سر آتن باندې راځي. ښه ما درته ویل آتن آتن دا جمع د پر یاد سته، مؤنث سفر، مذکر د پر اون او وین دا وزن دي. اوس د اون او این چې پکې راغلي دا سوال زه در نه کوم. مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا، قتل تا قتل، مسلمانوں نے قتل المسلمون، مون الکافرین آواز، کافرین کافرین این آواز پکې را. صحیح ده. استاد صحیح و تو سوائے ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن، قرآن فعل لکه دیکھیں نون فعل پکې غرغله دی، نا پکې فعل رغله، جمع متکلم نا پکې فعل رغله دی، هغه مرفوع نا دی کنه. سمعنا القرآن نا سمعنا القرآن. مخکې دا سبق مونږ ووی جمله فعلیه کې مفعول استعمال څنګه کیږي. په جمله فعلیه کې د ضمیر استعمال، د تا ضمیر پکې راغی نو اوس په ضمیر ووایي، د ضمیر استعمال به پکې څنګه کیږي. اوس واوره، اول مونږ ویل چې فاعل او مفعول چې ضمیر نه وي، اول به فعل راځي، بیا فاعل راځي، بیا مفعول راځي. اوس د ضمیر چې په کله کله راغی او ضمیر چې کله پکې غوي مفعول وي، نو ضمیر پکار دی چې اخر کې راشي کنه، خو نه ضمیر به اول راولي، فعل سره به جخت راولي. دا قاعده لکه الټا ده. مونږ درته ووایو کنه چې مفعول به په اخر کې راځي کنه، خو چې کله ضمیر مفعول واقع شي نو ضمیر خو بس هغه سره راځي، د فعل سره راځي. لکه وګوره، اس نے اس کو مارا، ضربا اس نے مارا، ضربا اس نے مارا، اس نے اس کو مارا، اس کو والا ضمیر سے ہو، ضربہو، ضربہو سمانا اس نے اس کو مارا، اغا اولو ضربہو، ضربا کې هو شته، هو مفعول دی، نو ضربا فعل، هو فاعل، هو پکې څه دی مفعول، ضربا هو. صحیح دی. دا هو ضمیر دا مونږ مخکې ضمایر ویلو کنه، منصوب ضمایر، هو هما هم دا وکنه، کا کما کوم دا ضمایر دا منصوب دی. نو منصوب چې راځي یعنی مفعول راځي کوم ځای کې، نو ضمیر به دا اسم ظاهر پشان مفعول به اخر کې نه راځي بلکې فعل پسې به راځي. ٹھیک تا. اس نے تجھ کو مارا، پہلا فعل راوڑا، ضرب فعل، اس نے تجھ کو مارا، اس نے تجھ کو مارا، تو ہے شاباش. ضربکا خو بیا ویل غلی، خو ضربکا وا. اس نے تم دونوں کو مارا، اس نے تم سب کو مارا. اوس په دې کې یوه بله قاعده راځي چې کله دا اوس نے هم کو مارا ضربانا، اوس نے مجھے مارا، نو دلته کې یې چې راځي د کې به نوې وقعه لګای، نوې وقعه
نون وقایه به ولګئ بیا منځ کې دا فعل او د ضمیر په منځ کې به نون وقایه راشي هغه به غوي دا مکسور وي ضربني ضربي به نه وای ضربني نون وقایه به پکې ولګئ چې فرق پکې راشي صحیح شو او دې کې ځنه داسې قاعدې پکې راغلي دي که نه چې اس نے انہوں نے اس کو مارا انہوں نے دلته جمع راغله یعنی ډیرو کسانو ضربو ولا صيغه پکې راغله اس انہوں نے ضربو اس ایک کو مرا ہو ضربا ضربو ہو خود کې به الف بیا نه وای د الف په لیکلو کې نه راځي ضربو هو به وای دا قاعده به یاد کړئ په لیکلو کې به چې کله دغه ضمیر جمع ضمیر چې کم ده که نه د وهل کړي یو کاسې وهلی وي نو د الف پتې ضربو کې خو الف شته که نه دا الف په پکې نه لیکي نو ضربهو بش ضربوه ټیک ده جمله فعلیه کې چې فاعل اسم ظاهر وي فاعل پکې څه وي لکه زیدون مخکې وي جمله فعلیه کې چې فاعل اسم ظاهر وي لکه څه شی لکه ضرب زید دا پکې اسم ظاهر دی او مفعول پکې اسم ضمیر وي مفعول پکې لکه هو کا کما وغیرہ د جمله فعلیه چې کوم ترتیب د دا بدل شي مفعول به د فاعل نه اول راشي مفعول به د اول راشي لکه حامد نے اس کو مارا حامد چې کم دی که نه حامد فاعل دی که نه اسم ظاهر دی اس کو مارا دا چا څوک چې ویله ده دا ضمیر ده نو اوس پته داسې نه وایه چې ضرب حامد هو داسې به نه وایه بلکې مفعول به اول راشي د فاعل اصل ترتیب خدا ده چې موږ داسې ووایو چې ضرب حامد هو داسې پکار دی که نه هو ضمیر ویله شوی اوس اخر کې نه دی پکار دی خو اوس دغه به جمله الټکای ځکه چې اسم ظاهر هغه ویلی دی ضمیر والی دی نو چې کله اسم ظاهر فاعل وي او مفعول چې کم وي ضمیر وي نو بیا مفعول اول راوړي اول بیا راوړي څنګه ضربه حامدون دا ترتیب بدلته الټا شي اوس یو بله جمله وایو حامد نے تجھ کو مارا حامد وال کړی دی فاعل دی وال ضربا دی او تجھ کو تی والا ہے اوس دا جمله اصلي کې داسې پکار ده خو دا دې کې به ترتیب ته الټا کای مونږ ویلي که نه چې اول فعل راځي نو ضربه فعل شو شا ویلی حامد ضربه حامدون کا اصلي داسې ترتیب ده که ضربه حامدون کا مفعول به مخکې نو څه به شي ضربک حامدون دا جمله یاده شوه او چې کوم ځای کې ما درته ویلي وو ضمناً چې کله فعل متعدي چې کوم وي که نه متعدي دا متعدي الى المفعولین دو قطوي که نه نو بیا به څه شوي بیا بل مفعول چې کوم وي هغه به د مفعول نه بعد راوړی کوم مفعول د ذکر کړه دویم مفعول به بعد راوړ کله کله په جمله فعلیه کې لکه جمله اسمیه کې متعلق راتلو که نه نو دلته کې هم په جمله فعلیه کې متعلق فعل متعلق څه نوره خبرې راځي لکه یو سړی د وال کوي خو په کرسۍ کې وال کوي که په ولاړه کوي دغه کرسۍ کې ولاړه دا الحمدلله پوه شو ته مولانا صاحب متعلق فعل هغه چې د فعل سره څه تعلق وي د خبرې فعل خو ځان ته ذکر وي خبره کم فعل شي وي خو لیکن هغه فعل سره د نورې خبرې چې تعلق راشي لکه مونږ ووایو چې حمید وال وکړ چې محمود په کرسۍ کې ناست نو کرسۍ کې ناست دا د والو سره تعلق وکړه نه یا بازار کې والو کو د والو سره تعلق بازار کې نو دې ته متعلق فعل ویل شي لکه مثلا زید کرسی پر بیٹھا دیکھیں زید چې کوم دی دا شی دی فاعل دی
دا کېناستل چې کم دي دا څه شی دي دا فعل دی دا فعل دی او کېناستل فعل دی که نه کرسی ولا مفعول ده کرسي ورته څه شی ده مفعول مفعول ده په کرسۍ کېناستلی دی نو څنګه به جلس زیدون علی الکرسي کرسیه علی الکرسیه صحیح دی بیا متعلق شو او متعلق دلته راځي اوس بل واوره ابراهیم مسجد سے گھر کی طرف گیا ابراهیم مسجد سے اول فعل راوړه ذهب ابراهیم ذهب ابراهيم من المسجد من المسجد الى البيت دا څه شی دی د ټول متعلق فعل دی من المسجد الى البيت ټول څه شی دی متعلق فعل دا به د مفعول نه بعد راوړي دا به د شي نه بعد راوړي مفعول نه بعد او کم بل مفعول چې راځي یا دوه راځي یا درې راځي یا به د اول مفعول نه بعد راوړي مفعولین چې څومره راځي مفاعیل د دې ترجمه وکړه بیا سبق ختمو عظیم اللہ نے سچ کہا عظیم عظیم اللہ نے سچ کہا عظیم اللہ اللہ موصوف صفت راوڑ عظیم اللہ جی صدق الله صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ځکه د الله غرغله دی صفت الله مرفوع دی نو صفت په شوی مرفوع صدق الله العظیم